السلام علیکم ورحمۃ الله وبرکاتہ. عزتمنو مسلمانانو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په اسلام کې بس د پیغمبرانو اوچته مرتبه چې دغه د صحابه وو. په صحابو کې اعلی مرتبه خلفای راشدینو ته ملو، او په خلفای راشدینو کې اعلی مرتبه چې ده سیدنا ابوبکر صدیق سے، بیا عمر سے، بیا عثمان سے، بیا علی سے. اکشان صحابو کې بیا کاتب وی حضرت امیر معاویه سے وغیرہ دا لوی لوی خلق دي، لوی صحابه د مونږ د دې د خور ته مونږ عزتمندو د دې ادب، احترام، کرامت، عظمت، شرافت دا مسلم دی. په دې کې خبره د امت د یو وګړي نشته، یعنی چې مسلمان وي هغه د دې په شان کې د ګستاهه الفاظ نه استعمال. خبره داره چې د څه وخت نه په سوشل میډیا باندې او داسې د بعضې د فرق باطلو د هغې په ګروپونو کې، د هغې په کتابونو کې خو اصل د هغې عقیده د مخکې نه موجوده، اوس یې کل کر په روډونو باندې چې د هغې اظهار کوي او لګیایي او دغه عقیده کل عام وي د صحابو په شان کې لعن او طعن کوي، د هغې په باره کې ګډې وډې وي. نو دغه خلک چې دي د دې مخنیوي پکار، دا سخت دباول پکار دی، وال پکار دی، د دې مرمت پکار. دا خو د حکومت ذمهواري ده چې والله هغه شان کم خلک چې د صحابو باره کې خبرې کوي. نو دې خو اصل احادیثو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما د صحابو باره کې د خدای نه ویریږي، د خدای زما د شاګردانو باره کې د خدای نه، یعنی تا یو شاګرد ټول عمر تیار کو، زه تا ته یم چې ستا دا شاګرد خو ډېر ګډوډ دی. دا خو داسې دی چې صرف معمولي خبره وکړم، بیا لاندې تا خو غټه خبره ده، په تا به څومره بدلېږي. بیا پیغمبر انقلاب، فخر موجودات، سید الاولین والآخرین، خاتم النبیین، امام انقلاب، د انقلابي امامانو امام چې دی د پیغمبرانو انقلابي پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، هغه پیغمبر انقلاب صلی الله علیه وسلم چې هغه په ټوله دنیا کې انقلاب راوستلی، او په ټول داسې کتاب چې انقلابي کتاب یا په ټوله دنیا کې انقلاب راوسته، او په شخصیاتو کې چې ټول سره ټول مرټچ ټول خلک هغې کې انقلاب رانوسته. د هغې په شان کې ګستاهي کول. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې زما صحابو باره کې څوک لعن او طعن کوي ورته فقولوا لعنة الله، په تاسو د الله لعنت وي. یقینا د صحابو باره کې د احتیاط نه کار اخیستل پکار دی، لعن طعن نه ځان ساتل پکار دي، لرې کېده پکار دي. د صحابو د عظمت، د لویې، د هغې د کردار، د هغې چې دی نو برمله اظهار کول پکار دي. او چې څوک دغه بد رد وایي نو د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي، د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. خو زمونږ دپاره څه دي؟ زمونږ دپاره اول دا دی چې خپل مذهب مونږ خو زده کړو که نه. کافر او مسلمان خو پېژنو، مونږ اوسه پورې دا ونه پېژندل چې ابوبکر صاحب خلافت څوک ونه مني، یا کافر دی که مسلمان. عمر صاحب نه څوک انکار وکړي، هغې ته کنځلې وکړي چې د چا د ابوبکر صاحب صحابیت چې په قرآن سره ثابت دی وغیره. نو چې زده کړو، بل د ابوبکر صاحب شان زده وپېژنو، وګورو، فضیلت یې وپېژنو، دکه شان د نورو صحابو د هغې ټولو فضایل دا وګورو، د امیر معاویه رضی الله تعالی عنه فضایل. دا صحابه څه یتیم نه دي، دا زما ستا کار دی چې موږ د دې حفاظت وکړو د شان، دا زما ستا کار دی چې موږ د دې فضیلت عظمت وپېژنو. دا زمونږ او ستاسو ذمهواري ده چې کتابونه وګورو، بیانونه اورو، یعنی چې یو څه بل څه اور وګورو د هغې په ځای چې د صحابو شان دا زده کړو، ویې ګورو. دا زمونږ د دین د مسلماتو نه دی، دا لازمي څیز دی چې موږ به خپل رهبر رهنما وپېژنو که نه، خپل مشران خو وپېژنو که نه. الله رب العزت راله توفیق راکړي چې د دې فضیلت وګورو، چې د دې څه فضایل دي، د دې څه کردار و، د دې څه اوچتوالی دی، څومره حکومت کړی دی، چې الله رب العزت راله توفیق راکړي چې دا زده. او د اخري درخواست د سوشل میډیا د ورونو نه کم خلک چې سوشل میډیا استعمالوي یا په هغې باندې فعال کردار ادا کوي، هغې ته پکار دي چې د صحابو د عظمت خپله خبرې وکړي، میدان ته راوځي. څنګه چې باطل لګیا دي په دغه میدان کې هغوی یو کار کوي، موږ په دغه میدان کې ځان غوسته کړی دی نه، په دغه کې خپل کردار ولوبو، لګیا شو د صحابو برملا د کردار د عظمت چرچه په ټوله دنیا باندې عام کړو. بل دغه خپله میدان ته راوځو، کتابونه وګورو او د دې هغه عظمت ووایو. که خپله نه داسې خلک شته د هغې بیانات چې دی دا اورو، خپله دا خواره کړو، دا شعر کړو،
چې د صحابو د دغې ناقلینو په صحابو چې څوک لان توان کړي صحابو پسې بد رد وي چې په دغه سوشل میډیا په پلیټفارم باندې دایي مقابله وشي په دغه ځای باندې په دغه په هر لار باندې د کافرو د هغې د ملګرو د هغې دپاره د لار سموونکو چې دایي مقابله وشي په هره لار باندې هغه که سوشل میډیا وي که هغه عامه دنیا وي که هغه بیا په عامه کې د پارټۍ په سطح وي او که د ګروپ په سطح وي او که د ملګرتیا په سطح وي که چې ستا نه څومره رول ادا کېږي چې هغه ته ادا کړې د دغه خلکو مقابله پکار ده ورنه دا اور به زما او ستا لمن ته بیا راورسي الله رب العزت دې راله توفیق راکړي د صحابو عظمت د هغې د کردار د هغې حفاظت الله به د چا نه علي الله دې زموږ نه دا کار واخلي او چې د دې دپاره محنت شروع کړو الله دې راله توفیق راکړي نو کوشش سوشل میډیا والا ملګري دې دا کوي چې خپله دې دغه بیانونه اوري بار شیر کړي دي علما دي لوی لوی خلک دي هغې بیانات خپله عقیده دا باقاعده بیان شوي دغه چې هغه شیر کړي الله رب العزت راله توفیق راکړي الله رب العزت دې موږ د دین سره د صحابو سره وابسته وساتي والسلام مع الاحترام